نن سبا زمونږ او تاسو که معاشرې ته وګورو نو بچی زوی خپل ځان برابر کړی دی پلار سره، شاګرد خپل ځان برابر کړی دی استاد سره. او که ما ته معاشرې ته وګورو، کشر انسان او کشر ځوان او کشر بچی هغه ځان برابر کړی دی مشر او سپینګیري سره. هغه کوم ادب احترام بچیو، هغه زینت او ښکلا بچیوه، تقریبا مونږ او تاسو لا په معاشره کې هغه څه په نظر باندې نن سبا نه راځي. پکار خدا وا چې بچای د خپل والد محترم سره ځان برابر نه د هغه په قدمونو کې کینی. شاګرد خپل استاد سره ځان برابرول نه د هغه په قدمونو کې کینی. کشر ځوان د معاشرې او د کلی او د وطن او د کور پکار د چې د سپینګیري چې رب لا یزال سپینګیرو نه حیا کا، پکار د چې دیم حیات روکا. او دا کشر ځوان راشي سپینګیرو سره، مشرانو سره، بوډاګانو سره، هغوی سره ځان مه برابرې راشي او د هغوی په قدمونو کې د کینی. اسلام او دین مونږ نه دا د ادب احترام تقاضا ده، خو په نظر باندې ډیر حد پورې نه راځي. زوایما چې بهترین انسان هغه دی تکړاو پوهاو او خيار انسان هغه دی چې هغه د خپلو کشرانو د خپل ماتحت چې د دن لاندې کوم خلق دي، کشران دي، ماتحت دي، پکار دا چې د اغوی په تربیت کې د مشرانو، د والدینو، د شیوخو، د علماو، د اساتذه کرامو اغا ادب احترام حصہ خام ماخد اغوی په تربیت کې شامل کا. پکار دا چې اغوی تربیت داسې اوکا چې اغوی ته وایي چې بچے تکشری پتا باندې لازم دا چې د دین اسلام چې کوم سپینګری دي، د دین اسلام چې کوم مشران دي، دا غوی احترام وکړي او بلا تفریق بغیر څه د فرق نه چې زما دا سپینګری د خاندان دی یا زما د کلی دی یا زما رشتہ دار دی یا زما د وطن دی، نه، بغیر څه د فرق نه، که زما رشتہ دار دی او که نه دی، که زما د وطن دی او که نه دی، که زما د قوم دی او که نه دی، بس چې د زما د کلمې رور دی، زما د اسلام سپینګیری دی، زما د کلمې سپینګیری دی، که د هر نسل، که د هر زبان، که د هر رنگ، که د هر علاقې او د وطن او د قوم او د کلی دی، په کشر باندې دا خبر لازم ده چې دغو خلکو ادب احترام وکړه. او دا یاد لرئ دا زما او ستا په تربیت کې دومره د حسن والا سیز دی، دا ادب او احترام دا دومره خایست والا سیز دی چې په دغه یو ادب احترام باندې زما او ستا ډېر عیبونه الله جل جلاله پټوي. دا دومره ښایسته شی دی. نو زمونږ او ستاسو په معاشره کې نن دا ځوان نیو جنریشن چې کوم دی، دا نوي خلک، دا مونږ او تاسو ځوان ماشومان هلکان، والله عالم چې دا کوم طرف باندې روان دی، اغا احترام د سپینګیرو، اغا احترام د مشرانو، اغا احترام د اساتذه کرامو، اغا احترام د والدینو چې مونږ او تاسو بیا په قدمونو کې ناستو
اغوی ها سره بهاوا د اغوی نبا نوا د اغوی رضا به زمونږ رضا وا د اغوی ناراضگی به د زمونږ ناراضگی وا د اغوی خبره اتباع وا د اغوی خوخه وا. نن سبا په معاشره کې هر څه د دې الټ روان دي. تاسو وګورئ څومره غمونه دي او تکلیفونه پریشانۍ مصائب. دا په دین یا په اسلام کې والله څه فرق نه راغلی. که دا فرق راغلی دی د زما او ستا په مسلمان کې نن زمانه کې فرق راغلی دی.